نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. دا الله رب العالمين ډېر لوی فضل اور احسان دې په موږ تاسو مسلمانانو باندې. د اسلام د پارا اور د مسلمانانو د پارا الله رب العزت مذهبي او قومي تهوارونه مقرر کړی دي. یو دا غینا لوی اختر دی او دغه رنگ داغي قربانی ده. دا قربانی خو مونږ تاسو عام طور عادتن کو، لیکن پورا پس منظر د قربانه ته چوکتلی شي نو دې کې هیڅ شک نشتا چې قربانی د مذهب اسلام یو لوی تهوار دی او قربانی دا د یو انقلابی پیغمبر سیدنا ابراہیم علیہ السلام سنت تھی. دیو جن خلق قربانے تا سنت ابراہیمی ہوئی مانا دادا کہ ابراہیم علیہ السلام خپل زوی اسماعیل علیہ السلام د چڑی لاندې کو او د بچی قربانی پیش کولا. رب العالمین ورته ګډو راولې گو اسماعیل علیہ السلام بچو. نو اول د قربانې په قبولیت کی عقیده پکار دا زکه کم سړی چې دا قربانی کړي دا سیدنا ابراہیم علیہ السلام داغه عقیده د توحید او د الله د یووالي دا په تمام انبیاء کې یاد او مشهور عقیده ده. پلار تو یا ابت لم تعبدو ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. اے پلار دا هغه چا عبادت ولیکې چې هغه نه اوري او نه ویني ولا يغني عنك شيئا او نستانه سرخوږي لري کولی شي. نو دا لومبه خبره مسلمان تخی چې دا قربانی سنت ابراہیمی دی نو عقیده به هم ابراہیم علیہ السلام والا پکاروی. دا سنه چې سنت د ابراہیم او عقیده د آزر وی بیا نه قبلیږي. سنت ابراہیمی د پارا عقیده ابراہیمی فرض او ضروری ده چې کله د زړه کې د الله د یووالي عقیده یو الله حاجت روا غني یو الله مشکل کشا غني یو الله په هر مشکل کې امداد کون کې غني. د اغه نه بعد چې سنت ابراہیمی ادا کې نو د ساروی د هر وخت په بدله کې به الله تعالی نه کې درکې. د ساروی د یو وخت بدله کې نیکی با اللہ رب العالمین در کی بلکہ نیکی با اللہ رب العزت در کی. ذکر صحابہ کرامو
تپوس کړو د پیغمبر علیه السلام نه چې اے د الله حبیبا صلی الله علیه وسلم خلق دا قربانیان ولیکي پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام خلق قربانه د اختر په ورځ کې ځکه کوي چې دا ستاسو د بابا جان ابراهیم علیہ السلام سنت دي د صحابه ډېر خيار خلکو چې د ابراهیم علیہ السلام سنت دي نو مالنا فیها یا رسول الله اے د الله پیغمبر مونږ له بګي څه فائدہ ده پیغمبر علیہ السلام فرمای لکم بكل شعر حسنه تاسو لا د قربانه د ساروی د هر وخت په بدله کې الله رب العالمین نے کې درکې اور قربانه کې اصل چیز اخلاص ده کا اخلاص نه الف لر کې نو خلاص ده کار دې بیا اخلاص ده اخلاص اصل شی ده او قران کریم فرمای لن ینال الله لحومها ولا دماؤها وی الله تنستاسو د غوخو دا ایسی رسی نمو الله ته دا سارب غوخي رسی سارب ساروی خو تاسو اخره نستاسو د قربانه ویني الله ته رسی ویني خو زمکه جذب کی نستاسو غوخي د سارو او تاسو ویني د سارو الله ته نه رسی ولکن ینالہ التقوى منکم د زړه د اخلاص مو رب العالمین ته یو خدا عقیده مسلمان ته خی قربانه په وینه کویولو کې د الله اکبر د الفاظ ویلو حکمت داده مسلمان ته دا خبره خی چې اے مسلمانا ذبح چې کله هم کې صرف د رب العالمین په نوم به کې دانا چې د درگاه په نوم ذبح وکي پوخا د شرک حالتو خلق به درگاهونو کې چيلي به لالول او د غیر الله په نوم دا مې د پلان کی بابا په نوم چيله منل ده قربانه په ذبح کې الله اکبر قید لگاو اشاره ده چې ذبح به صرف د رب العالمین په نوم کې الله رب العالمین سره په دې کې څوک نه شریکه نه دا غيو خبره ده دویمه خبره چې هغه اخلاص پیدا کول دی په قربانه کې اخلاص اهم شی ده نن سبا مسلمانانو فرایض پریخي دی او قربانو له زور ډیر ور کړی دی خبره ده چې سړی فرض ادا کوي چې ور سره سنت هم ادا کوي لیکن اخلاص ډیر اهم شی ده داسې دی نه چې سړی دو یو نیم لاکھ روپو ساروی ذبح کی او صرف دای مقصدی چې یره د فلان کی گاونډي ته وخېما چې څنګه غټ ساروی مې ذبح کو پیسې دلاله او اجر الله په نظر کې نو ځلکی باول د الله د مين را مخه ته چې اے ربا دا ساروی د دستا د نوم قربان کوم نزان گاوند کې خېما نزان عزیزوله کې خېما رب تا ته بس خپل اخلاص کوم الله ته خپل دربار کې قبول کړي ځنې عبادتونه زمو معاشره کې نن رواج شوی دی بس رواج دی هغه نه یو شی د قرباني خلکو ته اخلاص ختم کړی دی ار سړی چې اخري د اغستونه مخ کې وای د پلان کې ساروي اخلمه ځکه غوخه ډیره مزیدار ده وای غوخه به وخرو او مسلمان خو الله دې رحم وکي پرجونه او تخالی کی وی وره نشته زه په مو پرج دا غوخه ډک کړی دی تا نه غوخه خو څوک اخلي نه غوخه ټوله اخرى خو اخلاص د زړه خراب نه کی د رب العالمین د پاره د مینا او د الله رضا چرته خراب نه کی زکه دا وړو کې عمل نه دی شکر وباسه چې دا غوا علالول دی ګډ علالول دی ګډ علالول دی او خلالول دی کنی ابراهیم علیہ السلام خو خپل بچی د چاړې لاندې کړو اسماعیل علیہ السلام کپکال کې یو ځل دا حکم الله کړی چې خپل بچی به ذبح کوي ګران کار به وکنه بو د جړا او د ویر مقام بو
خلکو به چغې والې زوی چرته د چا سود راځي چې ذبح کوم. دا خو ابراهیم علیه السلام د الله د پاره زړه کلک کو او اسماعیل علیه السلام باندې ګونډې ولګولې چاړې پې تېرول شروع کړو. الله رب العزت د ابراهیم علیه السلام د بچی حفاظت فرمایو. اسماعیل علیه السلام بچ کو اور داغه په ځای باندې د جنت نه ګډوري راغی او هغه ذبح شو. نو دا خو الله په دې امت په دې خلکو احسان کړی دی چې سنت ولا ګرځولې دي نو غوا ذبح کول ګرځولې دي ګړو بيزو اوخي ورله ذبح کول ګرځولې دي. دا شکر دې چې ماشومان ذبح کول نه دي ګرځولې. نو چې الله در باندې دومره احسان کړی دی نو ته اخلاص خپل ښکارا کا زړه کې دې ریا را نشي زړه کې دې دکلاور را نشي ځکه کله چې نیک عمل کوي نو شیطان ته موقع ملوي. مسلمان خو اول دی الله رحم کی نیکی کوي نه خو چې کوي نو شیطان ورته دومره دامونه یخي چې هغه نیکه نه ولا هغه اخلاص بالکل خلاص کی او ریاکارې ته بوزي. ځکه حدیث کی راضی پیغمبر علیہ السلام فرمائی من صلی یرائی فقد اشرکا چاچ گاونډی ته د ځان خودلو د پاره د ترزوی او تربور تا عزیز والے او خاندان کې د ځان خودلو د پاره منځو فقد اشرکا نو د مولو کې شرک وکړو. ځکه چې دا منځ د چاره پاره الله د پاره او تا ماته او بلته د خودنه د پاره کو نو وېدادم شرک کو پیغمبر علیہ السلام فرمای. بیا د الله پیغمبر فرمای من صام یرائی فقد اشرکا چا چې د ځان خودنه د پاره روزو نیسلا چې ځان یې پلان کی ته هم چې څومره لوی روزدار نفلی روزو له زور ور کړی دی او د الله رضا یې پکې نوا نو پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی فقد اشرکا دسو کو شرک وکړو. نو چې منځو روزا دا د ریاکارۍ د وجې شرک جوړیږي نو څوک چې قربانی د دې د پاره کوي چې عزیز والے کې ځان وخیم شرک شو کنه شو دې د وجه نه دا زړه کې به وایي چې اے الله زړه کمزور يم شکر دې چې وس دې را کړې دې ستا د رضا د پاره ذبح کوم اے رب په خپل دربار کې قبول کا. نو چې کله دې داسې اخلاص وکړو نو د قرباني اجر او ثواب نه خبري لکم بكل شعره حسنه. پیغمبر علیہ السلام فرمایي تاسو د پاره د هر وخت په بدله کې الله نیکی درکړي لو اجر ده. اور حدیث د بخاری شریف کې راځي پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل د ابن عباس رضی الله تعالی عنہ نے روایت ده چې د عشری د ذل حجې د لومبه لسر دي چې عشرہ بلکې 11 12 13 ذل حجہ پدې کې پیغمبر علیہ السلام فرمای الله تا پدغه درو ورځو کې د قربانې نه لوی محبوب عمل بل نشتا. صحابه ورته فرمای اے د الله پیغمبره نو ولې د الله فلار کې هو jihad د ټول عملونو نه لوی دی آیا دا قربانی د jihad نه لوی عمل دی؟ پیغمبر علیہ السلام ورته فرمای او د قربانې په ورځو کې دا وینه تویول دا الله تعالی تمام عملونو نه لوی عمل دی. نو چاته چې الله رب العالمین وس ور کړی اور دا قربانیو کې دا سنت د ابراهیم علیہ السلام دی اور پیغمبر علیہ السلام او اصحاب کرام هم بیا دا قربانې کړی دي. نو دا یو لوی اجر او ثواب لري پکار د چې انسان په دې اجر او ثواب کې شریک شي او دا الله د رضا لپاره دا یو مالی قربانی دو ټول کال ته مال غټي الله رب العالمین درته سنوي خودبو موکو کې تعالی आवाज درګي یو چې کال پوره شنو خپل مال کې زکات ورکوا دې سره دا مال پاک شي. کله خیال کړي په دې اوس په نزنګي دا رګمال وتونی سينو اوس په نسم شي پاک شي په دې مال باندې ګنده شیطانی اثرات بیماری ټینشنونه تکلیفونه پراتی خو کله چې یو سړی د خپل مال نه زکات ورکړي دا پریشانه او ټینشنونه ته رب العالمین واخلي. دیو جنا
پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته هم رب العالمین قران کې فرمایي خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها. دي ته وایي چې د خپل مالونو نه زکات ورکي. زکات سره رب العالمین دا مال پاک کی. زکات د وجه پریشانه ختم شي، ټینشنونه ختم شي، اسپیټال قرضونه دا مسلې ته الله ختم کی. مال کې الله زکات سره برکت شي. مسلمان د زکات خیال نه ساتي. او بل الله رب العالمین د طرف نه پیغمبر علیہ السلام په حدیث کې فرمایي ان فی المال لحقا سوى الزکات. د زکات نه علاوه په دې مال کې د الله رب العالمین ایسه کوا. دا نه چې زکات مې ورکړه ده نور ما جیب ته جرانده والے د بچړې برانم روپې نه جدا کی نه. که زکات دې ورکو اغه نه علاوه هم غریب ته 100 روپے ورکوا. د ګرمه رزي دي د غریب د کور نزان خبروا د گاونډي نه یو پکې ورته واخله. د غریب نزان خبروا ک روټه نه د روټه غم ورناو کا. د زکات نه علاوه پیغمبر علیہ السلام فرمای ان فی المال لحقا سوى الزکات. ستا په دې مال کې د زکات د علاوه د رب العالمین د طرف نه د غریب د پاره حق مقرر دی. نو عرض دار چې قربانی الله چاته وس ور کړی دی د قربانی وکي. دا د پیغمبر علیہ السلام یو حکم دی. اوس وس څومره دی؟ مسلک د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دا دی. حدیث کې ګوره پیغمبر علیہ السلام دا څه فرمایي ساده من وجد ساعتا ولم يضحي. چاله چې الله د قربانه وس ور کړی د قربانی او نکړه پیغمبر علیہ السلام فرمایي فلا يقربن مصلانا. زما عیدګاه ته نه راځي، اختر مونږ لدین بیا نه راځي. ولې د اختر خوشاله کې شریک کیږي او الله په د مال بوج کې خود شلپنجی سره یا 150 روپے په پټل کې راتلی د قربانې نه 60 روز کو. پیغمبر علیہ السلام فرمایي بیا د عیدګاه ته ناراضي. او مسلک د امام ابو حنیفه امام اعظم رحمت الله علیه امداد چې دا قربانی واجب ده. نو چې چاته الله وس ورکړه ده وس کې د احناف مسلک دا ده چې نصاب در سره برابرۍ. نصاب د 52 تولی سپین زر. اوځوانه سوچو که 52 تولی سپین زر نن سبا د 55 یا د 60,000 روپو جوړیږي. 55 یا 60,000 یعنی 70,000 روپو کې دي شدینم کمی خو چلو دای کا. اوس یو سړی سره 70,000 روپے د ضرورت نه سیواشتا یا د 70,000 روپو سیوایی مال وسره کور کې پروت د استعمال نه پاک. نو پدې سړی قربانی ده. دا سړی به قربانی کوي. دا یې آسان حساب دی. خلک دا ډیر وایي کنه په ما قربانی کیږي کنه کیږي. ځکه عالمان د فقهای احناف خدا وایي چې تاسو سره یو توله کاله ده سوره. نو یو توله کالی قیمت نن سبا سوره ده چې دا پته شته 1,50,000 کا کم دے دینا 40 ته 1,40,000 نو نیمه توله سوره شو بیا 70,000 روپے شوي. نو نن سبا خو چې تاسو سره نیمه توله کالی ده خو په جیب کې سیوایي 100 روپے مشتا. دا نیمه توله کالی او دا 100 روپے چې راواخلې نو دا ظاهره خبره ده چې د 52 تولی سپینو زرونه اوړي نو په د باندې قربانی شته. خیال لکړه د اوس سوچ کولو سوره نیمه توله کالی خو تاسو سره د دې نیمه توله کالی نه علاوه اسه خو چې صرف سره زری کنه بیا وو نیمه توله ده. خو چې دې سرو زرو سره نور پیسې دي دا به بیا شریکه را جمع کېوا. نو کدا د 52 تولی سپینو زرونه یعنی مثال 70,000 روپو نه اوړي نو پتا قربانی شتا. نو که سړی سره ځان له نصاب ده او خزه ځان له مالدار راکاله وسرستا. احناف علماء او مسلک دا ده چې خزه بزان له قربانی کوي سړی بزان له قربانی کوي. دومره یاد ساته چې یو پلار ده اغه ټول بچی ګټه وټه ورکی شریک دي نو چې سره پلار وکړه د ځامن غاړه اخلاص ده. په دې مسله ځان پوهه کې پلار قربانی وکړه او ځامن ور سره شریک دي بس د پلار په قربانې باندې د ځامن غاړه خلاصيږي. خو په دې مسله ځان پوهه کې کچر تکي ځامن جدا جدا دي نو د یو پلار په قربانې د ځامن غاړه نه خلاصيږي. دویمه خبره پلار مړ شوی دی وفات شوی دی او ځامن دي که د ځامنو کاروبار شریک دی خو چې هغه تقسیم کې او هر یو تر 70,000 نه زیاتې پیسې میلاویږي نو هر رور به ځان له قرباني کوي. دې ځکه زموږ مولانو هم خطا کیږي
یو ځل یو ډېر ښه عالم دی مسله کې داسې ویلو چې یاره بس دې کې د یو ورور قرباني کافي ده. بیا د رفعت قاسمي او حواله ما ورته ولېږله، الله دې وبخي وصفات شوی دی. هغه بیا هغه کس راوغوښتی ورته وویل واقع دا مسله داسې ده چې پلار شریک خو یو قرباني کافي ده، خو چې پلار وفات شو هر رور به د خپل کاروبار نه ځان له قرباني کوي. د زنانو سره کالی وي وسې وي خاون مې قرباني کړې ده شوې ده نه شوې نه ده که نه. خاون چې د مونځو کې وتا نه کړی شوی دی، خاون چې د روژو نیسي وتا نه نیسلی شوې ده نه. ته ځان له مکلف یې، ستا دپاره ځان له فرشتې مقرر دي لیکل کوي د هغه دپاره ځان له. نو په داسې صورت کې د یو سړي سره ډېر مال جایداد دی خو د سره نغدي نشته په دې ورځو کې او مال جایداد د ده د ضرورت دی، نو په داسې سړي قرباني نشته. بعضې سړی وایي یاره زه به قرض راخلم، نه چې ظاهر کې د وس نشته او د ضرورت نه مال در سره سیوام نشته، نو قرض قربانۍ له مه راله. که د ثواب په نیت کې بیا هم الله اجر درکوي، دا نه چې نه درکوي، خو چې وس دې نشته او قرض راخلې قرض مه راله. او که در باندې لازم وي کالې د سره دی او نغدې نشته بیا خو به نغدې قرض ګورې ځکه تا سره کالې دی. خو که غریب سړي په خپله خوښه قرباني کوي نو ډېره ښه ده، الله رب العالمین به اجر ورکړي. خو چې غریب یې وس دې نه رسي او په قرض وی کې نو مه کوه. انشاءالله الله رب العالمین پیغمبر علیه السلام یې 2 قربانۍ وکړې، د یو نه ووي چې دا زما د امت د غریبانانو دپاره ده. نو غریبانانو ته الله رب العالمین دغسې اجر او ثواب ورکړي چې د زړه کې هغه اخلاص وي. الله رب العالمین دې زموږ نه ټول اعمال قبول کړي. الله رب العالمین دې زموږ ټولې پریشانۍ حل کړي. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین. یا رب العالمین د تمام مسلمانانو حاجت شرعي پوره کړي. څومره خلکو په زړونو کې شرعي حاجات دي یا الله ته خبردارې د تمام امت مسلمه حاجات پوره کړي، پریشانۍ حل کړي، بیمارانو ته شفای کامله نصیب کړي. یا الله قرضداري د قرض نه خلاص کړي، تاڼو تحصیلونو نه تمام امت مسلمه وساتي. کورونو کې څومره زنانه د آواز اوري لاس اوچت کړي دي، یا رب العالمین د دغه زنانه او جولې د خیر نه ډکې کړي، ټولې پریشانۍ حل کړي. د چا کورونو کې پریشانۍ دي، جنګونه جګړې دي، یا رب العالمین په امن او خوشحالی سره بدل کړي. یا الله په دې قوم باندې د رحمت باران وکړي، یا الله د رحمت باران په وکړي، یا الله د ضرورت مطابق د رحمت باران په دې قوم باندې وکړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله وسلم.